سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 33 دے ټوکړه د آیت کریمه کې وم حکم او وم ادب ذکر کړي د پاره د دفع د فحشاء او د بے حیاي چې د بے حیاي د ختمولو د پاره دا ضروری ده چې تاسو سره کوم وینځي دي ناغه په بدلمنه او په بدکارۍ باندې مو مجبور کوي د جاهلیت په دور کې طریقه بداوه چې وینځي هغه باندې و مولا پیداگیر کو د پیداگیر د پاره به هغه استعمالولې ای باندې به بدکارۍ کولې او پیسې به په باندې غسته الله تعالی وی د دینوم په معاشره کې بے حیايي هغه خوريږي زکه دغه زنانه ته دغه وینځي ته د چم گاون آزاد زنانه هغه وګوري او هغه بم پدې لعنت او پدې سیز باندې هغه بیا وروړي دې ډول جنا تاسو ادا کار مکوئ لا تکرهو فتياتکم مجبور کوي وینځي خپل علل بغاء په بدکارۍ باندې ان اردنا تحصنا اراده کوي دا زنانه د پاک دامنه مطلب د دې زیاده دی چې هغه اراده د پاک دامنه کوي او ته په بیا هم زور کې او زیاتې په باندې کې او بدکارۍ ته مجبور کوي دا سم کوا دا اکراه او دا زور کول دا ګناه ده د دې دا مطلب نه دی کاغه اراده د پاک دامنه نه کوي نو ته بیا استعمالول شي او ته په باندې بیا پیداگیر کول شي دا څنګه ده د صرف د دې د وجه نه ذکر کړی چې هغه دور داسې و چې په هغې کې وینځو هغه دا بد نه ګڼله او په عرف کې هم بد نشو ګڼلی چې وینځي هغه بدکاري کوي ازادې ښځې به بدې ګڼلی شوې د هغې بدکارۍ او بدې ګڼلی شوې دې د وجې نه دا سهار او شرم نشو ګڼلی نه الله وایي که څه وینځي پکې داسې چې هغه اراده د پاک دامنۍ کوي نو ګورې په دې باندې مجبوره نه کوي لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دې لپاره چې ولټوئ تاسو سامان د ژوند دنیوي ومن یکرهن فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم یو وخت کې په زیاتې کړی دی یو وخت کې په زور کړی دی الله تعالی بخون کې راشه توبه وباسه چې توبه دی وسته الله تعالی دې معاف کوي هغه زوړه ګناه درته معاف کوي بالکل به معاف شي دې کې اشاره دی خبره ته دا لوی ګناه ده غټه ګناه ده دغه سړی هغه دوس حسابيږي چې هغه دا کار کوي د خپل ښځې چې هغه استعمالي او پیداگیر په باندې کوي هغه دوس سړی هم الله تعالی معاف کوي او شرط ورلره چې معافي وغواړي خپل کار پرېږدي الله تعالی نه معافي وغواړي چې بیا باندې کوم ځکه ان الله من بعد اکراههن غفور رحیم یقینا الله تعالی پس د زور د دین غفور الرحیم بخون کې او مهربان دی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات یقینا را لګلی مونږه تاسو ته آیاتونه واضح مخکې وا احکام ذکر کړل سلورې قوانین ذکر کړل بالکل صفا صفا او واضح واضح ذکر کړل چې دا آیتونه او دا احکام ته وري هر یو انسان په دې باندې پويږي چې په دې باندې پوي راتوي شي او دې په باندې پوي دي شي نو د عمل ضرورت ته عمل کې دراولي چې عملی کې نو معاشره به د حیاي نه پاک شي ومثلا من الذين خلو من قبلكم او سحالات دا خلکو چې تیر شوی دي مخکې تاسو نه قرآن مجید داسې کتاب دی چې تا ته زاړه حالات هم ذکر کوي تیرو وختونو کې د خلکو سس کړي او په هغې باندې څنګه څنګه عذابونه راغلي او څنګه څنګه سزاګانې ورته میلاو شوې وې
دا د دې لپاره ذکر کوي چې ما او تا د دې نه عبرت واخلو مونږ چېرته داسې کارونه کوو. وموعظة او نصیحت دی للمتقین د پاره د پرهیزګارو. پرهیزګار د پاره ځکه نصیحت دی چې ته نصیحت قبلوي، هغه ترنه عبرت اخلي، د هغه په زړه کې یره هغه پیدا کېږي چې یره دا حکم د الله تعالی ذکر شو، په دې باندې مال عمل پکار دی، که عمل مې پې ونه که الله تعالی به سزا راکوي. ځکه ذکر کوي. ورنه نور نصیحت د قرآن مجید عام دی، ټولې دنیا ته او ټولو انسانانو ته دی. دا من یکرهن فإن الله من بعد اکراههن دې کې اشاره د دې هم ده یو وینځره او په هغې باندې مولا زور وکړه، اکراه یې پې وکړه او هغې بدکاري وکړه. اکراه داسې وه، زور داسې و چې دې ته ووایي چې یاره تا نه به خپه کټ کوم یا به درنه لاس کټ کوم، ورنه دا بدکاري به کوې یا دې وجنم، او په دغې صورت کې دې دا کار وکړه، نو دا د الله نه معافي غواړي، الله تعالی ترې منت زاري کوي، الله به یې معاف کړي. ځکه د دې د اوس نه بار وه، که داسې چې دې ورته وایي اوبه دې وام اوبه دې ټکوم، نو په دغه صورت کې بیا ورله اجازت نشته، بیا به نه کوي. خو که اندام یې شلیدو یا اندام یې ترنه کټ کو یا د وجلو یره ورکړه، نو په دغه صورت کې بیا د معافۍ ګنجایش شته، بیا به الله تعالی نه معافي غواړي، الله به یې معاف کړي.